الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجات قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك رواه الترمذي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معزز علماء کرام او دی اجتماع تا راتلونکو حاضرینو نارینو او زنانو محترمو مونږ او تاسو ډیر بیانات اوریدلی دي او ډیر بیانات اورو چونکه دا مجلس د ختم القرآن په سلسله کې دی. مونږ او تاسو تبا ک نارینه دي او ک زنانا د درس او د بیان د اوریدونه به مونږ ته فایده څنګه ملاویږي، هدایت به څنګه ملاویږي، نو په دې باندې لږ سوچ پکار دی. دا مخکې نظمونه وویلی شو، بیا شیخ المقری المجود شیخ محمد ایوب المدنی حفظه الله دا د علاقې د پاره یو لوی سعادت و چې د خلکم د دې شیخ زیارت وکړه او د دې تلاوت اورېده. بیا دغه کم تلاوت چې کړی دا یې خلاصې م ووروله، دا لویه خبره ده. اوس محترمو مونږ او تاسو په دې خپل ژوند کې په لکونو بیانونه درسونه اورېدلي دي، او که دې خوا پراګرس راپورټ ته وګورو نو هغه ډېر کم دی. دا وجه څه ده؟ اجتماعاتو کې مونږ او تاسو شریکیږو، بیا ستاسو د شموزو او دا گرد و نواغ باندې دا خو په علم مین خلق، په علماء مین خلق. دلته که د نارینو مدرسه ده نو د زنانو مدرسه هم ده. په زنانو کې عالمانی دي، دلته ډېر داسې مشران چې خپله یې که الف باتا نه ویلي خو د عالم پلار به دا لویه خبره ده. خو محترمو که چرته دا پروګرامونه دې د رسم شکل اختیار کړي چې بس یو رسم به پوره شي، ختم دی، خلق برا جمع شي، نعت به ویلی شي، تلاوت به وشي او بیان به وشي او دعا به وشي او ښکلې پینډې به شو. دا یو ترتیبي رسمي که نه او که نه دا اجتماع دې دپاره جوړو، دا پروګرام، دا ختمونه، دا بیاناتو سلسله چې بهی څه بدلون را کې راشي، زندگی بدل شي، دارنګ اعمالو کې زیاتوالی راشي،
اعمال سره مینه پیدا شي ترکیو کو کومنګ او تاسو په اعمالو کې ترقی نه کوو بیانونه اورو تلاوتونه اورو دا یاد ساته بیا مونږ ډیر ظالمان یو غره الله تبارک وتعالى فرمای ولا یزيد الظالمین الا خسارا بیا به دی بیانونو اوریدو سره خسران او تاوان دا سیوا کیږي. نو محترم مسلمانانو قرآن کریم اوریدا وعظ او بیان اوریدا دا خو اهل ایمان ته نفع ورکوي چې زمونږ استادو د اجتماعاتو کې دا مطلوبي ښه چې به زما اجتماع بینو د الله د دین خبره به اورم قرآن کریم به اورم دا لازمی خبره ده چې څوک دین اوري قرآن اوري بدون به ورکه راځي او کنه مونږ او تاسو الان کما کانا څنګه چې د نن 15 کال مخکې وه چې ته غونډه رس کې مو 2 رکعاته مغه دوه کوو دارنګي زمونږ زنانه خويندې میندې دي مخکې چرتا یو پیری لا اله الا الله درځي وي او اوسم هغه شانتي وي بلکې اوسه هغه لباس مباس هغه د مسلمانانو ختم کا نقصان وشو اجتماعات تمرازو بیانونو تمرازو ختمونو ترازو د ترجمه ختم د دوره تفسیر ختم د صحیح بخاری ختم دی گیر چاپیر کې د وړو ختمونه او بیام آغا شانتیو دا بیا مونږ انتہائی احمقان بے وقوف او کم عقل یو بیا خوا لکه چې یو کال ماشوم پاول کې دی نو کال تا بیا پاول کې نو بل کال تا بیا پاول کې دی پا بر نزی خوا پا یو کلاس کې دی او ټول عمری پا یو کلاس کې دی نو نن مونږم آغا پوزیشن کیو خوا چرته زمونږ استاسو په نوافلو کې اضافه رانلا په اذکارو کې اضافه رانغللا عباداتو کې اضافه رانغللا تلاوت مو سیوان کا صدقات مو سیوان کا دینداری سیوان شوا بیا ډیر زیات د خطرې خبره ده محترمو نو مونږ او تاسو تبا توجه مشته محترمو کنه صرف چیته انتظار دی محترم مونږ او تاسو تبا د وعظ د بیان د تلاوت او ریدو نه فایده کله ملاویږي دا لږ مخکې آداب بیانېږي ښا بیا به حدیث ویم دا ترجمه وکوم ټول نارینه زنانا عوام الناس دا خبره توجه سره ووره مونږ او تاسو تبا د بیان نه د وعظ نه د درس نه د تلاوت نه فایده الهی ملاویږي چې زمونږ او تاسو د زړه د لوخ ورته خالی که زمونږ او تاسو د زړه د لوخ مکمل بند دی ډک شوی دی دې کې د دنیا لالچ د دنیا طمع حرص بے حیايي د دې ارس نه ډک دی نو چې یو لوخ ډک شو د پاسه چې په څوک سواړه چي هغه لوخي ته نو ورزي که ورزي پکې اخکته توي غذای کیږي بیا اے مسلمانانو دا یاد ساته اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَيَحْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبَ وَيَحْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ہدایت بچاتا ملاویگی چی چاکی انابتی دا ہدایت ملاوی دو دا پارا شرط دے انابت کہ چاکی انابت نو دا تا ہدایت ملاویگی اس انابت سے توئی انابت دی توئی چې زه یو حق خبره د خپل اصلاح خبره که ارسو کې راته کوي چې ارزه راته کوي چې و ورما او زه عمل کې راولم که ارسو کې راته کوي دی توئی انابت محترم مسلمانانو نن مونږ اکثر کې انابت نی اکثر مونږ نن د انابت نه خالی ولې زویم که زما شیخ را ته بیان کی دا باورم که خوی که خراب ہوئی زویم که زما د تنظیم ملګری را ته بیان کیا دا د غمونو کې مونږ ته راپیخیږي دا کیسه ډیره د دې علاقو زمونږ د کلی سره غم خاده دي رښتې دي پکې چرته علما راشي هلته بیانو کی لکه ماشاءالله پلان کې مولوی صاحب د موضوع راغلی و ډېرې ښایسته خبرې وکړي مدللې خبرې وکړي د وخت د ضرورت په مناسبت خبرې وکړي لکه دا میلمه څوک دی چا سره تعلق دی
الکه دا زمون پاټه والا دی یاره د دی خو منی کنه مړه ادي خور بیان جاندار شاندار مزیداری الکه دا سوکو دا مړه پن پیریو مړه دی اسی لګیای سړیا الکه خبره د قران او سنتو کی وې دا اسی لګیای دا انابت نه دی خبره ته وګوره پدې وجه علما وی لا تنظروا الى من قال بل انظروا الى ما قال دا انابت دی ته نظر کوا ګورا کار څوک دی غسړی دا عرب دی که دا عجم دی د ته وګوره چې دا پلان کې څوک دی بل انظروا الى ما قال د دې وینا ته وګوره چې د الله او د الله د رسول خبره کوي او کنه یو کیسه شروع کړي را د باز خلکو مزاج د کیسو یخه د کیسو دا مزاج ختم کې خو څه غلطي زمونږه دا او څه غلطي تاسو ده زمون کمې سره زمون غلطي سره خپل غلطي نه توېما مونږ وایو چې مونږ یو ځای کې داسې بیان وکړو چې خلک مو سم صفت کوي چې پلان کې خو سم ورولوخه او پلان کې خو داسې بیان وکړو داسې بیان وکړو چې خلک می صفت وکړي که ارسه وېما داسې خلک او خاندوما چې کیسه می سوتا وکما چې خلک خوشالي لتی متی په وته بیان کما چې خلک یې پلان کې مولوی صاحب خو ډیر مونږ او خاندولو زمونږ د مولیانو دا مزاج شوی به د بی دی ما بي الا من شاء دوی محترم د عوام الناس مزاج دا دی مونږ ته اتواړه جنتونه مونږ پس اعلان کی چې تاسو ټول خدای بخلی او غټ کار مو کړی او جنتیان یې او بس تاسو دونه ثوابونه ګټلی دي که چا کې غلا ده چې دلته مولوی صاحب دا غلاونه چیړي که چا کې سود خوري ده چې دا مولوی صاحب د سود خبره ونه چیړي که چا سره د خوري سګیره ده چې دا مولوی صاحب دا عنوان بیان نکي چې پچا کې کومه ګناه ده چې مولوی صاحب دا ګناه او نه چیړي او یو تاسو ټول مړ چې څه کوي تاسو جنتیان خلک نو بس کمی زمونږ دی او تاسو دی مونږ ته او تاسو ته بدارویه بدلول پکاري زمونږ ذمہ داری بدای چې مونږ قال الله او قال الرسول بیان کو ذمہ داری خپل تر سره کو تا علم حاصل کړي نو قران دې د کړي دی نو چې د خلکو د اصلاح کوم خبرې دي هغه د الله د رضا د پاره مونږه علما کرام دا غي بیان وکړو دې ته نه ګورو چې خلک به خپکیږي کو خوشاليږي وا عوام الناس بدی ته نه ګوري عوام الناس بدی ته ګوري یلی کده خو زما یو ایکس ری را وستا ما دا بیان وریدا نو ماته خدا پته نوا چې د خوري سره 50 کال ګیره دا می ټول عمر حرام خړلې دي الکه دا ورکول غواړي یره مولوی صاحب ستا شکریا ادا کوم مال دې سترګې کولاو کې زما ضمیر دې را بیدار کو ما خو 50 کال حرام خړلې دي دې تبویل کیږي انابت پدې نیت سره بیان ورو ال براته فایده حاصلېږي او کدا نیت نه یو رسمي استاد لګیا دی بیان وکړه خلکو وریدو الګ اوس پینډ شیخا بس کیسه ختمه اے محترم نارینه او زنانو مونږ او تاسو با ارزه کی چیو نو د بیان نه به فایده حاصلو ځکه امام ترمذی رحمت الله علیه یو روایت نقل کړي دی چې دا حق خبره د دین دا خبره دا ضالت المؤمن دا د مسلمان رکشوی سیز دیخوا نو دا چې چرتم کمزه کی چا کرم ملاویږي نو التنا با خپل رکشوی سیزو دا حاصلو ور د شیخ تلاوتو کو کنه چې موږ ته یو غټ سبق او دی ور پسې خپل مختصر کارگزاری بیان کا چې زما والدین ابد اغه د دیر نه پیدل دل تصاویر شړل اما ته په مسجد نبوي کې اعزاز ملاويږي سبحان الله دا د قران د وجنه نو چې ما او ته په دې سکول او کالج کې ایمان راوړلې کنا چې موږ د خپل روح لګرا بدل کو چې موږ خپل بچي قاریان او حافظان جوړ کو کې عزت د دنیا او د آخرت غواړو خو موږ دلته چونکه انابت نشتا بس هغه خپل ترتیب باندې روان یو کراته په کالج کې وای بچی ته ټای اچوا نو ټای موتا چو کراته کالج کې وای چې د شموزو نه با کالج او پلان کې سکول ته الکان جنکه په یو کمره کې د گاډي مثال نه یو کمرې کنه جدا جدا کمرې په گاډو کې زمونږ د لونو او د زامن
او د گاونډیانو د چم گاونډ لکان جنکه په یو ډبه کې ځي کنه دي په یو گاډي کې ځي کنه دي حیا شو محترمو بیا الته کې په یو ډیکس باندې ناشتي ښا په یو بنچ باندې بناستي مخامخ یره زموږونو کې څه ناراضي محترم حد شو د دې مسائل بیانولم بیا مونږ پرې خو د یرازم سو کې منی نه نو بس بیا د لکانو د جنکو بیا دقه جنې د لک سره دې ته بیا نمونه ور کړی محترمو دا پکې ګرل فرند دی او دا پکې بوای فرند دی اے مشرانو تاسو ګرل فرند او بوای فرند نه پیژنې بی نکاح میړه بغیر د نکاح میړه ښا د سپینو جامو میړه دا بیا دا جینې دغه بوای فرند ځان سره کور تم راولي او پلار ته وی پلار امدان ته د خیبر پختونخوا مسلمان وی ښا د پختونستان مسلمان ځان ته وی ډېډی دا زما بوای فرند دی او ته وی راځه 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 ویلکم 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 کرم دا خو په پښتنو کې مسلمان دا مونږ کې دا ترتیب را خور شوی محترم حیا ختم شوی غیرت ختم شوی که دا مسائل مونږ ځکه نه بیانو وای پلان کې برانه خپشي بیا ښا الله اکبر کبیره بیا مونږ وای پلان کې مې خوخینا اے محترم مسلمانانو ويهدي الیه من ينيب هغه خو نه کا د شموزو خلق ماشاءالله دا گرد دا پختانه خلق دی او حیاناک خلق دی خو عام معاشره کې دا ترتیب زیات شوی محترمو نو هدایت به علم ملاویږي چې انابتی او دویم نمبر محترمو چې د بیان کوونکی نیت هم دای چې په دې خبرو سره د اوریدونکو مسلمانانو ته فایده ورسی دا بیان کوونکی نیت هم چې دای چې د خلکو جولو ته خیر ورشي دانا جز صرف اغا خالی جگو کو پر کیجئے دے بدڑ د درد نہ خبر کیا دویم اوریدون کی بمدانیت کئی چه زبد عمل پنیت سر آورما او که یو خبر ممخ کی اوریدلی او خامخا دا دین خودی دا بمون بار بار اوریدلی دین خود غیو دین دے کنا بعض خلق دا نوی نوی خبری خوخی نوی نوی نا محترم و زڑی خبری دا قرآن کریم دا سونو کالو کتاب دے بس دا چې بیا بیا بیانو بیا بیا اورو کنا د دې د بیا بیا ویلو د بیا بیا اوریدو یو خپل نور دی او اره پیره بتا ته الله جدا جدا فایده درکوي نو په دې نیت سره اورو بل د تبلیغ په نیت سره اورو چې دا کمې خبرې دا کم دین ز اورما دا بنور ترسوما عمل بپکوما اے محترمو دا مختصر آداب میں بیان کر بیا ما یو حدیث پاک لستیو دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چی دا قرآن عظمت و شان قاری سے مختصر بیان کر زمون دی نور مشایخ و بیان کری او قاری سے بیان کریم نوی دا دی دا تلاوت دا قرآن پا عظمت شان لوی دلیل لخوا اے محترم مسلمانانو نن زمون دیر مسلمانان خلق قرآن غلط ہوئی او ٹھیکئی نا ګوره دا قرآن کریم आवाज نه غواړي چې ستاد خپل आवाज یو د سندرغاړو سونه خېستا आवाजونه او محترم دایات کریم چې ته په صحیح ترتیب سره هر یو حرف د خپل مخرج نه د خپل صفات سره ادا کې هغه کې حسن پیدا کیږي سړی چې اورېدې مې قاری صاحب خو ګدارو کوی څوک پیډو پوی نه شوخه مونږ چې قاری صاحب نورم تلاوت وکي داولی دی قرآن کریم کے دا یو کمال دی قرآن کریم کے دا یو مقناطیسیت دی محترمو قرآن کریم خو آغا کتاب دے تاسو بیا بیا دا مولانا شیر محمد سے بھی درسونو کے اوریدی لیو چھ نبی علیہ السلام تائب نواپس راتلو وادی النحل مقام کے نبی علیہ السلام قرآن لستا اس نبی علیہ السلام بسم قرآن لستو دلته چې قاری شهاب سے صورت اخلاص ہوئی نو مونږ ته سونه خوند او مزه راک قاری سے دارنګ دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورا واقعہ تلاوت کا مونږ ته مزه راک نو دا قران چې پچا نازل شوی وو او پکمه معاشره کې خلکو پکلی وطن کې نه پرې خو دو پتایب کې پکانو وشتو دا چې هغه شخصیت دا قران وینو څنګه به لستو محترمو نبی علیہ السلام دا قرآن لستو اے محترمو دا پیریانو یو ڈلر آغلی وا
داغي په غوږ باندې د قران आवाज لګیدا نو دی قران کریم کی یو مقناطیس ته قران کریم دی کی یو کشش ته داخلك ځان طرف تراکاږي او ډیر خلک به وایي د ما خو 50 کالو شو ځان ترا نخ کلم تاسو پکې وایي کنه دا مې یو ځای کې ویری یو ته د ما خو 50 کالو شو قران خو ځان ترا نخ کلم نو ما ته مقناطیس خزل ځان ته نه راکاږي مقناطیس خو چې کوم چیز کې جستا اوس په نه خبر راکاږي کنه کله مقناطیس خزل راکاږي مې تیرا نخ کلی ته د خزل ځانه پاکه کا ستاړه د خزل غونډک شوی دی ستا په دې لړ کې د آخرت سوچ نشتا ستا د مرګ سوچ نشتا د ځنکدن سوچ دی نشتا د قبر د سوال جواب سوچ دی نشتا با میدان محشر کې الته د سوال جواب ستا سوچ نشتا ستا د غون دل او دماغ د خزل ډک شوی نو قران خزل ولړ نه راکاږي ها چې کوم خلک قران را نکاږي دا یاد ساته ک ناری نه یو ک زنانا دې دې پوجي زما داړه انتهایی ګند شوه دی نو محترم مسلمانانو هغه پیریانو قران ووریدا وګونو باندې د قران आवाज ولګیدا یو بل تپرن وی چپ شي چپ او اے محترمو بیا نبی علیہ السلام تعالی وحی رولی گلا چې اے محبوبا ته طائب تلاړي خلق استا خبره او نه منلا استا هغه طائب تتلل طائب والو ته دعوت ورکول ځای نه دي تلیخا زمون تبلیغ والا مرګري سوې ته دلته غش شروع کا کدل ته ملګری تیار نشو د دې اثرات او هواګان په بار ملکونو والا باندې پریوزي دا خبره بالکل صحیح ده او المعترض کالاعمى که څوک اعتراض کیا پشان دړون دی ته دلته د دین مهنت کوا د دې اثرات به نور کلو کې پریوزي دا وګوره کنه نبی علیہ السلام طائب کې مهنت وکړه د نینوا علاقې د یونس علیہ السلام د علاقې پیریان اگر اغلی دي او ګوره مسلمانان شو ایمان راوړو یاره د پیغمبر غتل زایلا نړ نو ګوره قران ځان ته پیریان امراخ کلا پیریانو کې بدلون راغی پیریانو کې انقلاب راغی نو اے محترم مسلمانانو حدیث پاک میں لستے دا عقبہ بن عامر صحابی رضی اللہ عنہ نہ روایت تے او ګوره دا یاد ساته نبی علیہ السلام چې کوم خبره کوي د ځان نه کوي ښا وما ينطق عن الهوى پیغمبر خپل خواهش او خبره نه کوي پیغمبر علیہ السلام چې سوئی دعوت الله وای نو پیغمبر بیا وای لہذا احادیث مبارکہ دا د قران تشریح دا سو کې د پیغمبر علیہ السلام احادیث مبارکہ نه مني نن دا دور چې دی چونکه د الحاد دور شروع شوی دی په یونیورسيټو کې په کالجونو کې زموږ نوجوانان د ځان نه خبريږي زګه دا یاد ساته نن د کفر او د الحاد او د زندقت د دې اٹیک چې دی دا په دوه قسمه ادارو باندې ډیر زیات دی یو زمون چې کوم د هیلث محکمې دي او دویم چې کوم زمون د ایجوکیشن محکمې دي ته دغه خلکو ته بیا د پردې خبرې کوا دا په ناشنا لګي د حجاب خبرې ورته کوا دا په ناشنا لګي ته د پیغمبر د حدیثو خبرې کوا ما یو ځکه حدیث بیان کو می ګورا یو زنانه دا اغي پښورا ټینګه کړي و زیاته و سره کو پیغمبر علی السلام وی دا زنانه جهنم تلاړه یو سړی دی هغه یو سپی دی هغه تند اغست دی یو سړی موزه وستا کوی ته ورکوشا په دغه سپی باندې وبوس کله هغه سړی جنت تلاړو صحیح بخاری کې حدیث دی یو تن بل دی دا آسان کار دی مړاله سپی ته وبور کو جنت ته او پیشو سره زیاتی کوا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته د پوره انسانیت حقوق راو خودل چې زمونږ دین اسلام مونږ ته داوي ګوره د سپی خدمت دی کو د سپی پدې دون الوی مقام دی نستا پکور کې ستا مور پلار دی د خزې د پاره پکور کې هغه سره خاوند دی دا گاونډیان دي تا سره د پټي گاونډیان دي نو دې سره بس کې دا ملحدین قسم ټایپ دا سه احادیث مبارکه خلق پشک کې واچي الګا دا خو ډیر دا خو سګب شپ غونته دی تا د پیشو سره زیاته وکا جهنم توربانه انسان زی جستان مور په اور کې ولاړه دا او خواخه د نه په اور کې ولاړه دا ان ګور د نه په اور کې ولاړه دا
دې سره بس کې بیا دا پیغمبر علیہ السلام ته پورا تعلیم راکو د قیامت د ورځې پورې ښا اے محترم مسلمانانو احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سوګدان نه مني دا قرانم نه مني نو دی الله نه مني نو دی اخرتم نه مني اسی بازان مسلمان حسابي او ملحد وی دیتا دی ځان ته مسلمان ویا په دی وجه د ملحدین کفر د عام کافرانو نه خطرناک کفر دی چې کم ملحد دی کنا د کفر خطرناک دی دا قادیانان دا روافض دا یاد ساته محترمو د دې کفر دا خطرناک کفر دی عام کافرانو سره کته په پیند کینی کیناسته شي وسره خو ملحدین سره په پیند نشي کیناسته اخو ځان مسلمان غني اوس تاب په غب غب کې زیت او رسی بیا بسکه تاب مرتد کی تاب زنديق کی خونن زمون د خلکو پړه کې خود دین څخه غم فکر شته دینا نو اے محترمو احادیث د نبی کرم صلی الله علیه وسلم دام حجت دی سوق چې د احادیثو د حجیت نه انکار کوي دا در حقیقت کې د قران نه انکار کوي او نوجوانان په دې خبر باندې ځان پوکه چې مونږ او تاسو د احادیثو مبارکو نه بغیر په قران نشو پوي دي د قران کریم ډیر آیتونه دي لکه الله تبارک وتعالى فرمایي السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما دغلاګر سړیو دغلاګر خزینه لاس کټ کې وجته احادیث نه منه او قران منه اوس بدی آیت بسنګ عمل کې کله چانه چا روپے پټکا لاس به کټ کیږي او کنه سونه مقدار کې با تلاس کټ کې راغلنا دا تشریحات مونږ ته پیغمبر کړی دي دا رنگی قران کریم کې الله فرمای الزانیه والزانی زناکار خزتا زناکار سړی ته سزا ورکې دا رنگی هر یو سل کوڑی وخه نو دا سزا د چا د پاره دا د شادي شده د پاره که د غیر شادي شده د پاره دا وضاحت راته لګو که د قران نا قران کریم کې الله فرمای و اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا کله چې پیغمبر بازي بیبيانو ته پټه خبره وکا دا بازي بیبي سوکوا دا بازي پټه خبره کموا قران کې خو نشتا قرآن کریم کی راضی عبس و تولا ان جاءه الاعمى دس کی سوا دارنگی قرآن کریم کی گن آیتون دی چه داغی تشریح بغیر دا حدیث نا ممکن دا محترمو نو پدی وجہ ما یو حدیث پاک لستے ہوا اگا حدیث پاک دا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت دے اوی ما ویلی یا رسول اللہ من نجات دلتا یو بلا خبرہ توجه مشته محترمو ستړي خو نه او کستړي یې چا بسو کې زاسم راغلم په کر مې کې صرف د دې شیخ غم نه را سره کې د دې تلوار دی کړه اے محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا صحابي تپوس کوي من نجات وګوره صحابه تپوس کوي صحابه څه کوي د بخشالي کې یو غم ته تلوي ما یو ډیر په خوانه بوډا عالم دیوبند فاضلو غم کې بیان کولو وې زما د فراغت 15 پیته کال شوی اون بوډاو خو ایمان په دې 15 پیته کال کې چاته پوس د مسلې نه دی کړي ښا څونه د خپکان خبره ده په مونږ کې هم داسې شاهزادګانی د نیسری د مفتی صاحب خبره داسې شاهزادګان به یي چې په غون عمر کې به د مسلې تپوس نه کړي کې نشته پکې شته پکې کنه او بیا زمون زنانه خويندې میندې تاسو چې دا اوریدلی اوس پورې چې چا تخپلی بیبي یا لور یا مور دا ویلی چې بچیا غرض می مسکاو یا شاهزاده غرض می مسکاو او په موس کې دوکه شوم نو سیده سهوا مې وکا چرته چا زنانو نه سه اوریدلی سیده سهوا خبره دی په دې موس کې ډوبې نه غلطیږي دا مې یو درس کې ویل مې تاسو نن کورونو کې تاسو کې مې مال بیا وای نو موږ د درس نه بعد چیز کړل یو بابا او غویر په خبر عمل کوم کوټ ته تلې اغنګین دی لونه ټوله را جمع کړي وې تاسو د سخ وجه په عمر کې په موس کې کړي دا هغه دا په کیسي صحابه کرامو تپوس کو او مونږه هم تپوس کو دا مرګره مو په غلطي ولیدو کنه دی جمعه تراغي
مونږ وایو شیر محمد موسی صاحب دا پلان کې کار څنګه دی چې دی جواب راکړي چې دا بل مرګري و شرمېږي ښه مونږ د قران کریم درس کوو د یو علاقې ناظم صاحب هغه پسې روزه کې راغلی و نو مالا یو هغه ناظم صاحب غټ شرابي و خو تبلیغ والا ته الله عمر کې برکت واچي دي داسې قسم خلکو پسې ګرځي ښه دا غټ غټ مولیان او غټ غټ تنظیمونه او جماعتونه دا کار نه کوي او که څوک کوي نو میدان ته دې شي ودې وایي چې نه شي کول اعتراض مه کوه بیا غټ غټ شرابیان زیناکار ډمان ګډېدونکي ډانسران دا دوستان ورپسې پخپو والا زورم کوي یاره چرسي پوډري شرابي ته بیا په خوراک کاکم کوي اکرام هم پې کوي بې جومات تم راولي او ته بیا لګیا اعتراض کې مړه نو ته نه شي کولی هغې کوي نو هغې اپریشیټ کا حوصله افزایي وکړه چې ماشاءالله لکه دغه کار ما نه شو کولی دا تاسو وکړو خبره مې غلطه خو نه ده اے محترمو مسلمانانو خبره مې څه کوله وایي شاباس زمونږ جومات ته هغه ناظم صاحب راغلی او غټ شرابي اوسې روزه کې راوستی و یو مسلمان شهزاده ماله چیټ راکو چې د شراب مبارکې شریعت څه وایي چې دی به اوس د شراب مبارکې حرمت بنګي شرابي داسې او شرابي داسې او شراب دونه حرام نو دا ناظم به په دې ګڼه کې ملامت شي مې چاره یو مسلې تپوس کړی خو مې وروستو د دې صورت مایده کې تفصیل روانه مې هلته به تفصیل کوو په هغه یخې اوبو راوړې مغه تفصیلونه کوخه دغه تپوس زمونږ محترم الله اکبر که مونږ او تاسو چې قران کریم وګورو نو ګوره صحابه کرامو ته مسله را پیښیږي د جنگ بدر نه مخکې د غنیمتونو د تقسیم څه تفصیلات نو نازل شوي جنگ بدر وشو خو غنیمتونه حاصل شو بعض صحابه کرام وی دا به د پلان کو حقیقه غنیمتونه بعض وی د پلان کو مثلا نه معلومه اغي فورا را نبی علیہ السلام تو وی دا الله رسوله د کافرانو نه چې دا دونه مالونه را تپاتی شوی دي سره بس کوه الله تداغي هغه تپوس دونه خوښ شوی کنا چې د قیامت د ورځې پورې د هغه صحابه کرامو د هغه اهل بدر د هغه بدرینو هغه تپوس او بیا چې ورته الله کوم جواب را لګلې دي هغه د قران دا اورا کو زینت ګرځېدلې دي منبر او محراب کې بیانېږي قرآن تلاوت کې ولیا يسالونک عن الانفال تپوسی کړي دي کنه الله ته تپوسونه خوښ شوی دي ک کلا د خاص ایامو د نساء مبارکه صحابه کرام اغي کنفیوز دي تپوس شوی دي يسالونک عن المحيض دارنگی يسالونک عن اليتامى يسالونک ماذا ينفقون دا قران کریم کې دیار لسوار لس تپوسونه دي ښا اے محترم مسلمانانو احادیث کې دا ډیر زیات دي اے بل خبره واتاو کوم په احادیثو کې پکې د زنانو تپوسونه راغلي دي ښا دا ما ډیر شعر جمع کړی دي خدا سے مقینه چې سړی پکې هغه غون بیان کی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بیبی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه غریب سړی و نو دا بیبی ورته وی زینب الثقفیه رضی الله تعالی عنها دا ورته وی ابن مسعود ما سره کله کله پیسې راشي کنه نو زه پتا خیرات کولی شم او کنه ګوره په خپل خوخه کار نه کوي زنانم ښا الله خاوند لږه پیغمبر نه تاسو کا پیغمبر ته دایم چې ماما نه خزه خیرات کولی شي او کنه وینه نه ته په خپل لاړه شخه زینب ویلې غلا چې ویلې غلا بلال رضی الله عنه وروته بلال تمنډ کده نبی رسول الله نه تاسو کو خو زما تذکرہ و تمکه وګوري ښا د دیم دا عقیده چې زما تذکرہ نه کی پیغمبر زما د حاله خبر دی حاجی د صحابی عقیده اے خويند میندو د خپل صحابیاتو د مشرانو داغي عقیدم زده کوي د دې زینب رضی الله عنها عقیدم دادا زکه بلال توي زمان ورتا ماخلا دارنګ بل زنانم راغله دا اغم تپوس کيو بلال رضی اللہ عنہ ورغی اے دا اللہ حبیبا یو زنان راغلی دا دا مسئلی تپوس کئی نبی سوئی کم زنان سوک دا اس چی پیغمبر ہوئی چی سوک دا نغا اس ترجیح بچا تا ورگولی کی دا نبی علیہ السلام خبری تا اے دا اللہ رسولہ زینب پیغمبر تپوس کئی کم زنانا جوندی پیغمبر دے دا گیٹ نبار زنانا اولاد دا جوندی پیغمبر تا پتا د باز خلکو مړو تم پته لګي یارا
دا صحیح وي چې مړی ته پته لګي لکه چې سلام ته ورځي نو د خپو د غاړې ورځو د شا د غاړې مو ورځو دا مړی ته وینیو ستا د هر حال نه خبرېږي دا پیران ملنګان تعویزګر جادوګرم خبرېږي کوډې منتري معلوموي دا زنانه ته ډېر شی رواني وګوره نبی علیہ السلام تپوس کوي زنانه څوک ده جی زینب ده نو هغه وخت کې د زینب په نوم باندې نورې زنانم وي نبی علیہ السلام وی ای الزیانب کومه زینب ده جی امراتو ابن مسعود دا عبداللہ ابن مسعود بی بی دا بل بیا اگدہ مسئلہ آغا بیان شوی اگورے محترمو زنانوم تپوس کردے دے بلے یو زنانا راغلے دا داغی نم دے اسماء رضی اللہ عنہ اے محترم خویندو میندو دا آغا وقت دا زنانو تپوسونا زان سر نوٹ کے او دا نن زمانے دا زنانو تپوسونا دا اسماء رضی اللہ عنہ راغلی دا نبی علیہ السلام تو اے دا اللہ رسولہ نور زنانو یو نمائندہ مقرر کرے ما نور زنانو یو زنانه مقرر کړی دا اے محترم خویندو میندو ټول زنانه خو په یو ځای تپوس نشي کولی خپل خپل مسلې ځان سره ولیکي نو دارنګ یو زنانه مقرر کې د یو باجی خواته لاړ شي تپوس ته نه کوي د دې مسلو جوابونه راته وایا یره زما علم کې خو نشته زبر د مشر مولوی صاحب نه تپوس کما جوابونه ځان سره ولیکا بیا غ زنانه راغونډه کا او بیا ورته تعلیم وکاو ورته بیان کا اے محترمو اسماء رضی اللہ عنہ وی اے دا اللہ رسولہ زنور زنانو نمائندہ مقرر کرے مزنانہ تپوس کئی عجیبہ تپوس کئی خواہ دا آغا دور زنانا عجیبہ تپوس کئی اے دا اللہ رسولہ دی ناری نو خود زنانو نا ثوابون دیر زیادو گٹلا چا ثوابون دیرو گٹل دا ثوابون اجرونو بارکی تپوس کئی اولی دا نارینا دا جمع مستزی دا نارینا جہاد تزی دا نارینا عیادت کیا دا نارینا بہر اجتماعی کارونو کی شریکی گی چی دا زنانا اغیتا نشی رسے دے نو ثوابون ایرانا دیر ندی دا آغا دور زنانو سر دا غمو زمون زنانا اللہ اکبر کبیرہ نن دلتا دا ختم دے اجیانو کور ندی کیا نا دی محلہ کی دا ختمون دی زمون دیر خویندو میندو با دی ختمونو تا جامی جوڑی کری دا دی نمخ کی اختر تا نوی جوڑی کری دا اختر اگا یو جوڑا بے دی پروگرام کی نیے چولی کرن تاسو دنے خبر دا سی روغن توائی رشا خبر کہے کنا یارا تاسو لسوئی راوئی ناوری دا غا نور و طویلی وی پا نوری ورالا وی اے محترمو ننچ دے ختم تا زمونگ دے خویندو میندو کم لباس اچولی دے کہ سباتا پا دی علاقہ کے بل ختم یا غم اولی نہیں دا لباس پا کنا چاہی خبر سنگا دا حد دے کنا دے دا سونا حد کڑے محترمو دا نبی علیہ السلام نبا آغا بی بیانو سا مطالبہ کری قرآن داغی اغا مطالبہ کول دا امت دا پارا دا خیر سببو اللہ دائی پا خلی مطالبہ راوستا نبی علیہ السلام تا بیویری جی مونگ تا لگا خرچہ سیوا کا دا نبی علیہ السلام دا خبر خوخا نشوا نبی علیہ السلام بی بیانو سارا کچکا نبی علیہ السلام بی بیانو نخپشو اے خویندو میندو اگر داسی بی بیانے اگر تمام امت مسلمہ میندے اگر داسی بی بیانے پدے تمام کائنات کے اللہ اکبر کبیرہ طول زنانک عالمان متقیان دا داغی شانتا نشی رسے دے خواہ پا مقدز مکہ غور خلق صحابہ کرام و صحابیات اے محترمو آغا صحابیات بی بیانے دا امت میں اندے نبی علیہ السلام نے لگا مطالبہ کرے وا او نن ماتے یو غریب سڑے راغی جی وی خودکشی تا تیار شوے ما وی دا میاش تیرا 9000 روپے صرف دا کریم والی خواہ دا کریم پوڈرو وی سو کو جی غاگ نشو کولے نو وی خودکشی کو کم پا دیکھو با گمراہ کی پا دیکھو بس گناہ نہیں کرا نارینا دی حالتا او بعضی مڑا چلی گی بزا راشا تزر اصل پلالی پوری دا ایو پی دا بنگلو ایو پی دا پوڈرو نو میک اپ او زیب و زینت ناروا ندی خدا حد نا تجاوز کول صحیح ندی کنا نو اے محترم نن زمون دا زنانو مطالبی پا 20,000 پا 10,000 یو جوڑا
او په معاشره کې به داسې غریبانان وي که نه چې د هغې د ډوډۍ درک نه لګي. سار ماته یو تن میسیج وکړ، وی پلان کې محله کې یو تن دی، وی بیمار بچی دی، نو په ټوله شپه له ښځه خاوند په نمبر به بوزې وخي، د پکي وسې نه کېږي، بجلي ورکره نشته. امونږ دلته د 20,000 جوړه چې خوشحاله یو پکې، حالانکه زمونږ خوږ پیغمبر علیه السلام خدا فرمایلی دي چې دا کامل مؤمن نه دی چې د په مړه ګېډه وخوړه او دی وده شو او ګاونډي یې نه هر شپه تېره کړه. مونږ ته خو شریعت دا وایي. اے محترم مسلمانانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو میاشت کچکا او قسم وته وکړه چې د بتاو سره یو میاشت خبرې نکوم. بیا میاشت بعد الله وحی راولې غلا چې اے پیغمبره دی بیبیانو ته دی وایا راشه چې دنیا مو خوخه ده او ک الله او رسول مو خوخ دی، ک دنیا مو خوخه چې پرې مدمخه. اے محترمو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ عنہا وغوښتا وته وی عائشہ منډه کمور پلار کړل صلاح و سره وکا چې الله رسول دی خوښ دی او کړه دنیا سيزونه دی خوښ دی. وی دا الله رسول مور پلار کړه نظم ښه. عائشہ کو ډیره وړاو کو ډیره خيار وا، وی مور پلار کړه نظم بغیر د مشورې نه می الله او رسول خوښ دی. پیغمبر وی سیدا او پیغمبر دی الله رسوله که نور بیبیانو نه تاسو کو دا او تمو چې شي دا جواب را کړی دی. نو اے محترم مسلمانانو، اسماء رضی اللہ عنہا راغلی دا تپوس کیا چې ز نور زنانو را لګلې ما او تپوس کوي چې نارینه خورانه ډیر ثوابونه یوړه، داغي ټول هرس په ثوابونو کې وو. نن زمون زنانا داغي هرس داغي یو بل سره کمپټیشن په جامو کې، په فرنیچرو کې، په کورونو کې، په نور سيزونو کې، په کالو پترو کې. اے محترم مسلمانانو، خويندو میندو لک پزان رحم کې دا خپل چې سونا هغه خواهشات دي دا لګ را کم کې، د جامو دا امر کم کې، الله به تپوس کوي. اے محترم مسلمانانو، نبی علیہ السلام ورتویل اسماء مسئلہ یاد کا زنانو ته من او عن ورسوا، د زنانو د پر ډیر زیات شارټ کورس ته دای د پر ډیر وړو کې نصاب دی، خو چې زنانه ځانو پیژني، ځان د بی حیايونه د یارانو غارانونه دارنګه په موبایل کې شپه ورځ ډرامې او خاکی او بربند تصویرونه د الکانو د جینکو دا چې په کم کور کې دا زنا خاني، هغه کور کې به حافظان او قاریان دارا پیدا شي. محترمو، نن د ارچا کور د عوامو د خواصو زنا خانه ګرځیدلې ده. محترمو، لکه چې شپه ورځ په کور کې دا پهش خبره پهش پروګرامونه ماشومان هم ګوري، لوی هم ګوري، نارینه هم ګوري، زنانه هم ګوري، په دا کور کې برکتونه راشي کنه. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام تو فرمائل اسماء دی زنانو تو آیا کم زنانا چی پینز وقت مسکی دا رمضان المبارک روجی نیسی او دا خپل خاون تابدار دا نو دا جنتی زنانا دا دی دا پر شاٹ کور شو بس خوا زنانو دا لنکور سے شپک کالا تکالا دا پڑاوی کی خود ما خودی سر اتفاق نشتا، بس زنانو ته قرآن وایا معنی ولا ورزدکا په تجوید سره دا قرآن تلاوت کوي او دارنګ د خپل مسائلو د دین خبر د دې پر دال شکور ډیر شی دی ښا چې دا بخاری مو یو مسلم وي او ترمذی وي چې بیا د کور ته وادي چې غسخر خواخم ظالمانی او د علم سره دشمنی کوي، د علماو سره دشمنی کوي، هغه بچي تباہ او برباد شي ښا. دیکھو اور باندې مور خپل خواري کړي، مدرسې ور باندې خواري کړي او دغه ظالم اسخرګنه غیر د درس مواقع مهیا نه کی، تباہ برباد شي. محترمو، نو اے محترمو صحابیاتم تپوسونه کوي، دا تپوسونه خو نورم ډیر زیات دي، خو ما یو حدیث لستلی و عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تپوس کوي اے دا الله رسولا من نجات. ګوره تپوس ډیر عجیب دی، مونږ هم تپوسونه کوو کنه، زمونږ بس تپوسونه یې مونږ چرته دا تپوسونه کا چې استاد محترم مفتی سے محترم 50 کال را سره د خوري سګیروا اوس به مسله وریدا چې د دې مافي نشتا، بلکې یو تفسیر کې لیکلیو و یو سړی د جنت په گیټ کې ولال دی، د جنت د داخلي دو اجازت ورته نشتا. چاره تپوسو کو داولي وای ما د گاونډیاو نه په دنیا کې د ګندلو د استن راغوخته وا بیا را سره یې رشوي وا نه مې ور کړی،
نو اوس می جنت ته نه پریدله پس کی او محترمو د ګندل استن نو چې ستا سره مرلا پینځه مرلې کنال یو جیرب زمکا د خور 50 کاله ګیره ده او دغه حرام دي ټول عمر خوړلی نو ته راځې نو دا تپوسو کا مفتی سے محترم دې سره به اوس د سکوما 50 کاله می خوړلی ده اے مفتی سے محترم لشل کاله می د سود مال خوړلی دی دې سره به سکو دا تپوس نه کو مونږ تپوس کو چې بل تن په غلطي وینو استاد دا کار څنګه دی چې استاد وی دا ناروا دی لکه استاد راته ویلو او کله کله استاد خبرې نه ځانه په خپل د مبتکلزی مفتی جوړ کی ښا یا استاد خدا سے وی او دا سے استاد خبرم نه نو محترم عقبہ بن عامر تپوس کوي من نجات پس کې دی بچاو پس کې دی خلاصون پس کې دې سونه قیمتي تپوس کړي د صحابه کرامو تپوسونه د رستو خلقو د پارا سونه لوی عبرت او لوی سبق د محترمو صحابي تپوس کوي من نجات نبی علیہ السلام د نجات درې نسخې خودلې دا درې نسخې اے مشرانو اے کشرانو اے ځوانانو اے نارینو زنانو دا درې نسخې نن د ځان سره دلته د ختم نه یو سه دا د نجات درې نسخې دي او نسخات نبویه دي نبوی نسخی دی محترمو پا دی نسخو کے سوک شک نشی کولے یو نسخہ نبی علیہ السلام دا بچو اخودلا دی کی بطر دنیا او دا آخرت دا مشکلاتو نا بچے ایرا قیمتی نسخہ نا دا محترمو یو نسخہ املک علیک لسانکا دا خپل جبہ دی کانٹرول کے اساتا دا خپل جبہ دی مملوک او گرزوا دا دی جب زان مالک کا زلیات دارنگ درو غیبتونا چغلے دوکور جنگول دارنگ یو بل تخلق را پارول دا مکوخا دارنگی دا چا توہین وربانے مکوا املک علیک لسانکا جب دے کانٹرول کے اساتا پدی جب تلاوت کوا پدی جب ذکر کوا پدی جب دا اللہ لوی بیانوا پدی جب دا اللہ دین بیانوا پدی جب درسون ورکوا وقولو للناس حسنا خیست خیست خبری کوا نو اکثر دا مونگ خبری مونگا مولا نماب کو مونگا پیر نماب کو قاری نماب کو تبلیغی نماب کو اللہ اکبر کبیرہ محترم نبی علیہ السلام دا نجات نسخو خودلا املک علیک لسانکا دویمہ نسخو خودلا دا نسخہ جی تفصیلی کے دا دے بارک دیر حدیث دی دیر آیتون دی یو حدیث پاک کے رازی جہنم تبا دیر خلق دا دی جبی دلاست تلیخا اور نبی علیہ السلام فرمائی چھے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده بعض مشایخ وی المسلمو مانا دادا دا مسلمان ویلو قابل آغتن دے چھے دا دا جبینا او دا دا لاسنا بلچا تا ضررو نرسی یعنی مسلمان بچاله تکلیف نرسی خواه نو کتا دا چا عزت واغستا دا چا تا دا پیغورون ورکا چا تا دا سپکی ویلے دا غدرنا دا بیا نوزی دی دیر احتیاط پکار دے دوے محترم ولی ساک بیتک ستا دا کور دے پتا بانے فراخشی کور تا پکم لگ وقت ورکا وخا ټول وقت ببارو پا اجرا پا چوکونو پا لارو کسو بازارونو کے متے روا پتا بانے ستا دا بال بچم حق دے نو خپل کور والا تم ټیم ورکوا ولیساک بیتکا بار بډیری فتنی د بازارونو نزان ساتا کور کې وخت روا دریم نمبر نبی علیہ السلام فرمائل وبکی علی خطویتک تانک دنیا کی سخطایا نشویا پدی باندې لګ الله تا جڑا کوا تعالی پتشتا دا جڑا سونه قیمتی دا یو حدیث پاک کې راځي د چا دسترګونا چې دا الله د یری یو قطره اوخ کم روتلا په دغه سترګو د جهنم اور حرام دی دی د جهنم نه بچی ښا چې د الله د یری د سترګو نه اوخ کر وتلا نن زمون پسترو کې نمی نشته نو پدې تفسیر قرطبی او روایت ذکر کړي د انسان د بدبختی سلور علامتونه دي یو پای کې جمود العين د سترګو اوچوالی اے محترم مسلمانانو کلا کلا
په 24 غنټې کې یو 10 منټه 15 منټه الله رب العزت کې ناستل هغه خپل غلطي کمی ځان ترا مخ ته کوله رب دا ګناه می کولا رب دې کې مستا دانا فرمانی کولا رب دې کې مې دا به حیايي کړی دا دا اغلا می کړی دا داسې خبره می کړی دا رب تارا تکته تو قدرتونو والا بادشاہ وي رب دغه وخت کې تا زمانہ خرص به او خنزیرم جوړول شو رب تا په مار ستاریت پرده را چولې وا او طرف ته پجړا شي الله لچغه کی چې ای زما ربا الہی عبدک العاصی اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاك أحل وإن تترك فمن يرحم سواك إذا ما اختايا عبدك العاصي أتاك ستا بغولا بندا عبدك الآبق رجع إلى بابك ستا بغولا بندا ستا تختیدلی بندا ستا نا فرمان غلام رب تا تراغلی اقبال جرم کیا اعتراف قصور کیا رب کتامی پا دی گناہونو باندے آل ڈیلیٹ راوست ربا نو زما بخشی او تانا سوک د دنیا طاقتون والا تپوس کون کی نشتا وَإِن تَتْرُكْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ او رب کتمی نم اب کینو چرتا بزما ستانا بغیر خو ما تا بل رب او استاد در نراتا بغیر بل در ندی معلوم اے مسلمانانو نوجوانانو مشرانو رونو خویندو چې مونږ په خپل خطایانو باندې جړاو کوسونه خطایان را نشوي دي او دا عزم چې بیا به دا ګناه نه کومه دا ګناه به بیا نه کومه او کنه وای توبه می وېست او بیا هم ګناه کو دا هغه ماشوم مثال مشي هغه ماشوم د امور پلار ډیر تنګول هر وخت به ته پیسې غوښتي یو پیر یو عالم راتلو باغلارا نو هغه کس خپل بیٹک تراو تو چې بیم پوک وې زما دا بچی لک دم کو په د توبه وباسه دی خدا مور پلار هر وخت تنګي هغه بچی دم کړو ته شاو بچی و زما توبه بیا د مور پلار نه پیسې نه غواړم وې زما توبه بیا د مور پلار پیسې نه غواړم امیل ملاړو دا بچی راغی پلار دې خو مې توبه دې خو پیسې را کنه اما شوم دې خو مې توبه دې خو پیسې را کنه نو مونږ مو یا الله توبه خدای توبه ابيام په ګناه ورزا الله اکبر کبیره محترم مسلمانانو چې مونږ توبه وباسو په توبه سره با لارې کولاویږي او تاسو ته پته شته چې څوک توبه وباسي کنه د دون الوی مقام شي ان الله يحب التوابین يحب محبت کرتا ہے اور کرے گا اس موسر اللہ محبت کی بیا با موسر اللہ محبت کی چې څوک الله ته ربا تمه خپکړې زب بیانکم ماوتا کې هر جاتا زمون ناری نو زنانه ہوتا خپل گناهونه معلوم دي کنه دي معلومه هغه په تنهایو کې به الله ته وی چربا زما توبه د بیا بنکوما خو هم ده کړ ان شاء الله چا چا خو غدا الله تبارک وتعالى دا ختم خپل دربار عالیه کی قبول او منظور کی که خبرو کې کمی بیشی شوی زما زیارت کو ما ډیر ویلو مشایخ د علاقې ناس دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ډېر انتهایی بهترین او ښکلي انداز کې چې هغه یعنې ذهن او زړه هغه خبرې قبول کړې او هر قسمه په ښکلي موضوع باندې د قرآن او د حدیث او تبلیغ په موضوع باندې حضرت مولانا صاحب ډېر بهترین بیان وکړو چې تبلیغ دا خبره پکې راغله نو زه دې علاقې ته سیروزې له راغلی وم یو 10-12 کاله به کېږي زه خو راغلی وم د مرکز کې وم د ماښام و د ماستن د شیوخو په طبیعت باندې ما به د ماښام و ماستن مونځ ورکوو خو یو 10-11 کسان نو هغې ما ته وایي چې رب ما خو تپوس هم نه دی کړی زه خو صرف شبی جمعې له راغلی یم او سهار به بیا لمونځونه کوي او تلاوتونه نو بس دا زمونږ داسې روزه به نو ما ورته یې بس لاړ به شو دې علاقې ته دا بابوزې دې ته بابوزې نو موږ هلته رالو نو هغه ملګرو ما ته وایي چې اوس به موږ ګشت لولو او ته به ورته کښې نو چې څوک راوځي نو ته به ورته وایي چې مېلمانه جومات ته راغلي دي او د ایمان او د یقین خبرې به کېږي
اوس بس بدقسمتي راله نو ما چې وروټکو یو کس راووته او دا سپینه ټوپۍ په سر و داسې دا یو سترغلې پکې هم داسې پټ کړی و په ډېر عجیبه انداز کې د هغه انداز بیان داسې و نور خو ټیکو خو لکه موږ ته چې موږ یې څنګه ولیدو نو وی پلین شي او وی لکه د خر بچی ماشین راوړو یا خدای پاکه ما دا په څه مصیبت وړي ما یې لومبنۍ سې روزه او دا خو او د ما خوا کې چې کوم کس ولاړ نو هغې اشهد ان لا اله الا الله وایي هلکه ما ورته سړي نیسه د خدای بنده اوس ما ورته خبره چې کوله ما چې کاکا دا ته ما ته به وي چپ او بیا به یې پلین شي او بیا به یې ماشین راوړه یا خدای پاکه ما دا اوس نو هغه ما به ورته خبره کوله او به دا وی نو بس ما ورته لاس ورمخکې که ما چېره ما یې که جومات تر پسې بیا راشي او سیز چلی نو ما یې سړی د بوجو مورجو نه شاته شي اوس د هغه دا درې واړه خبرې بلکل برابر وي ښه صحیح خو هلته موږ پې پوه نه وو هغه اواز وکړه بیا چې هلکه سړي رانه لاړم ماشین راوړه نو هغه ورته بابا در مې وړه ماشین نو صبر خو کول لږ که نه ماشین یې راوړه نو هغه وکیا ماشین ورکړه وکیا ماشین ورکړه ما ته وایي بچې وایه نو ما ورته وایي کاکا بسم الله خو دې رانه یاده کړی دا خبره مې دې دپاره بیا دې دا خبره وکړه نو ماله دا دې هغه دغه راته رایاد شو که نه دې الاخره او مولا ته په ډېر بهترین انداز کې دا خبرې نو ما ډېر په توجه اورېدې او دا تقریر مې ټول دلته چې کوم دی نو اوښو مې نه لېږه خو دلته دې زړه کې مې ځان سره په دې دماغ کې نوټ کړه که نه هغه وی چې پلین شي نو دا ماله تنګ و هغه وی چې دا دی په یو ځای داسې په دا کې ولاړ دي نو چې دا خلک پکې دي راځي او زموږ خو مطلب دا و چې لکه یو کر را راوباسي او بل چې کوم دی نو چې هغه به وایي چپ نو هغه په دې وجه چپ وایي چې یاره که دی ورسره دین خبره کوي او نیمه ده اوس کړي او ماشین راورسي او د نیمه کړي نو په نیمه به زه پوه نه شم او بل چې به د خر بچی ماشین راوړو نو خو د غوږ ماشین یاره نو بس موږ باندې خیر تېره که ما کاکا زموږ خو دا کش مشم ختم شو او بیا که زموږ حوصله برابر شو جومات کې بس خبرې وکړو جومات ته بیا لاړو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم نور قلوبنا وقبورنا وبيوتنا في القرآن وزين أخلاقنا وأعمالنا في القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب كريم دا مدرسة د دین یو عظیمه چینه وګرځوه رب کریم دا څونه بچی چې د دینه د حفظ او د قرات او د علم فارغ شوي رب کریم د دینه نور چې کوم دی نو دی کلینا د علم او د دین او د قرات او د حفظ کلی وباسه او دا ټول بچیان چې کوم دی نو دا حافظان کا او عالمان کا او قاریان کا کم خدمت چې قاری صاحب د قاریت او رحمان صاحب دا هغه په خپل او د هغې دارونه دا خدمت کوي رب کریم دا خدمت د دینه تر آخري سلګۍ پورې والا رب کریم څنګه چې د قرآن دا خدمت دغسې دی د خپل کاروبار سره سره چې کوم دی نو هلته یو ډېر عظیم جومات دی ما پکې د جمعې منځونه او خطبې او تقریرونه او ختم القرآن په روژه کې په هغه جومات کې دا قاري صاحب چې کوم دی نو د قرآن او د دین دا خدمت هم کوي او هغې سره سره چې کوم دی نو هغه په زرګونو کسان د دې قرآن د وجې کوم دی نو د دې ډېر زیات انتهایی عزت او احترام کوي هغې ته منځونه ورکوي هغې ته چې کوم دی نو تقاریر کوي د قرآن او حدیثو درسونه ورته کوي رب کریم د دینه دا خدمت هلته او دلته رب کریم زموږ دا دعاګانې
فخپل دربار عالیه کی قبول و منظوری کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك وبكرمك وبكرامتك وبفضلك يا ارحم الراحمين.